بسم الله الرحمن الرحیم. دا سورة مزمل دی. مخکې د دینا کم سورت ذکر شو، هغه سورت جن، او دا سورت مزمل دی. هغه کې تبلیغ د جنات وو، او په دې کې تبلیغ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. هغه تبلیغ د جنات په هغه کې ذکر شو چې جنات ته د الله حبیب چې کوم دینه تبلیغ کړي دی، بیا جنات په خپل هم تبلیغ کړي دی، او دلته کې تبلیغ د نبی علیه السلام ذکر کی. باقی شان نزول دا ده چې نبی علیه السلام باندې کله هغه 15 آیاتونه د سورته علق نازل شو، نو داغه نبی اورستو انقطاع د وحی رااله. د الله حبیب به ډیر زیات پریشان و، کله به دومره پریشانی چې واښول چې غره ته وختلې، او د غره نه مې چې کم نه ځان را وغورځول، او یو پریشانه حالت کې نبی علیہ السلام بار را وتلو د مکه معظمه نه، او دغه د کلینا، او روانو چې وې قتل ناصافي چې کوم دین واقع نظر شو چې د اسمان او د ځمکې په دې مینځ کې په کرسۍ باندې جبرئیل علیه السلام ناشته په خپل اصلي هيئت سره، او د مشرق او د مغرب په دې مینځ کې دغه میدان دغه کرسۍ بند کړي دي، او حضرت جبرئیل علیه السلام په موجود دي سره د خپل ټول کیفیتونه. او په دغه وخت کې د اسمان د طرف نه دغه جبرئیل علیه السلام د طرف نه आवाज شروع شو، او آیاتونه شروع شو. دغه آیاتونه د سورته مزمل آیاتونه چې هغه الله تعالی نازل کړل. الله جل شانه فرمایي یا ایها المزمل. د مفسرینو په دې کې اختلاف ته چې کوم سورت مخکې نازل شوه، آیا سورت مزمل مخکې نازل شوه دی او که سورت مدثر؟ د ډیرو قول دا دی چې سورت مزمل مخکې دی او سورت مدثر وروسته. سورت مدثر دا وروسته نازل شوه، او بیا چې کله دا سورت نازل شو، نبی علیه السلام کور ته راغی او انتهایی خوشاله. د دې بیان الله تعالی فرمایي یا ایها المزمل، اے د ځان نه چاپیرون کې د صادر، اے د ځان نه چاپیرون کې د صادر. قم الليل، پاسه د شپې، الا قليلا، مگر لګ. خیال کړه د شپې پاسه الله ته چې کوم دین ودرېږي، خیال کړه. دا خو یا دا موسم د جمیو، یا په نبی علیہ السلام باندې چې کله وحی راتلله، چې کله وحی به پې راتلله، نو دا سړزی به پیرال، او په سخت حال کې په سخت ګرمۍ کې خولې به په بيدل. قم الليل، پاسه د شپې، یې پیغمبره د شپې پاسه او الله ته ودرې. دا خې د دینه د تهجد فرضیت ثابتېږي چې په نبی علیه السلام باندې تهجد څو دا فرض. دا د بعض مفسرین رائے خیال کراله، ځکه چې نافله الله کې ویلې ده چې دا نفل شتا د پاره دی، نو دا فرضیت په نبی علیه السلام باندې. او بعض مفسرین وایي چې دا په نبی علیه السلام باندې تهجد په ابتدا کې فرض و، لیکن آخر کې بیا د امت لپاره او د هغه لپاره دا نفل ګرځېدلی. دا د جمهور علماو رائے ده چې اوس فرضیت په نبی علیہ السلام باندې بیا فرض نو، په دغه آیات سره فرضیت منسوخ شوه دی، چې خیال کړه کنه. په دغه آیات کریمه سره فرضیت منسوخ شوه دی چې کوم آیات په اخر کې علم الله انکم، الله تعالی علم دی چې تاسو د انکم واخرون يضربون في الارض واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه.
په دغه فقر او ما تيسر منه سره فرضیت منسوخ شو بعض مفسرین وایي چې نه منځونه لا فرض شوي نه نو تهجد فرض او چې کله منځونه خمس الاوقات څه شو فرض شو په مکی زندګۍ کې نو د تهجد فرضیت په هغې سره څه شو منسوخ شو نه فرمایي قم اللیل ای پیغمبره پاسه د شپې الا قلیلا مگر لږه زمانه د شپې پاسه او تهجد کوه څه کوه تهجد کوه عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې په نبی علیه السلام باندې قیام فرض د خمس الاوقات د فرض منځونو د وجې نه هغه فرضیت ته دی چې کوم دی هغه منسوخ شو او دا د تهجد تقریبا د څلورمې حصې د شپې پورې دا فرض په نبی علیه السلام او دغه مقدار بیا په څه باندې منسوخ شو په فقرؤ ما تیسر منه سره هغه بیا منسوخ شو خیال کړه او نفس فرضیت چې دی نو دا منسوخ شو او د نبی علیه السلام باندې استحباب چې کوم دی نه باقي پاتې شو قم اللیل پاسه د شپې الا قلیلا مگر لږه زمانه لږه زمانه نصفه چې هغه نیمه ده او انقص منه یا د نیمې نه کم خیال کړه د نیمې نه او زد علی یا سیوا والے او کا په دې باندې په نیمه شپه باندې تهجد څخه سیوا ورتل القرآن ترتیلا لولا قرآن پاک را په ترتیل سره قرآن پاک ډیر په استقامت سره لولا کلمه خیال کړه ترتیل څه ته ویل شي ترتیل تجوید ته ویل شي څه ته ویل شي تجوید تمانه جوید القرآن تجویدا خیال کړه او تجوید څه ته وایي خیال کړه ادا د حروف دا د مخارج خپلونه سره د سنا سره د خپل صفاتو لازمه او عارضونه دا تعریف د څه د ترتیل دی پوه به کنه سو ادا د حروف دا د خپل مخارجونه سره د سنا سره د ادا د صفات لازمه او عارضه ان سنلقي بیشک مونږه غرزون کیو علیک پتا باندې قولا ثقيلا خبر درنا یو درنا خبره مونږ پتا باندې غرزو خیال کړه هغه درنا خبره صدا چې هغه تهجد کول ان ناشئه الليل بیشکا پاسېدل د شپې چې دی هي اشد دا ډیر سخت دی وطئن په پایمال کولو د نفس سره د شپې پاسېدل چې دی کنه دا د پایمال کولو د نفس لپاره یو بهترین علاج دی دا نفس د انسان دا خو څه دی دا خو ایرار دی دی آزاد دی په دې تهجد سره دی څه شي پابند شي عجز او انکسار پکې پیدا شي جړاګانې پکې پیدا شي الله نه چې کوم دینه سوالونه واقوم قیلا او دا ډیره محکم دی په اعتبار د وینا سره په اعتبار د وینا د ورځې الفاظ دومره مؤثر نه لکه د شپې الفاظ او کلمات دا مؤثر دي ان لک فی النار بشک استاد لپاره په ورځ کې سبحان طویله مشغوله ډیره ده د ورځې شته ډیره مشغوله یعنی ته د شپې هم د الله په عبادت باندې سي مشغول او په د ورځې هم مشغول نه خو د ورځې دوه قسمه مشغوله ده یو د شغل نه مراد شغل دنیوي دی د دنیا حاجتونه او د کور حاجات دغه او بل شغل اخروی دی چې اذکار او عبادات نو ستا په ویخه باندې هم ستا څه دی شغل طویل دی او د شپې ستا څه شی دی تهجد دی واذکر اسم ربک یاد کنون در خپل وتبتل الیه تبتیلا منقطع ان شاء الله تعالی ته په انقطاع سره الله ته مکمل منقطع شه څه مطلب شه د دنیا تعلقات هغه څه کټ کا صرف الله طرف ته متوجه شه خیال کړه دینه معلومه شول چې د شپې الله ته مکمل تبتل کوي الله ته مکمل انقطاع کوي پوه شئ حافظ شیرازی
د دې په باره کې یو شعر ویلی دی پوه شي به کنه اورې سوی وجود من طلبی از وجود خود بگذر وجود من طلبی از وجود خود بگذر که از وجود تو پورا حجاب دیگر نیست وجود من طلبی از وجود خود بگذر چې زما وجود غواړي خپل وجود ختم ها دا وتبتل الیه تبتیلا الله ته منقطع شه د دنیا د ټولو څنګه حالاتو د دنیا د ټولو ضرورتو ها نه چې کله تا دا کارو کو ها نه تبع الله ته ورسیږي چې از وجود تو اورا حجاب دیگر نشته شته د وجود نه بغیر بل غټ حجاب نشته دا ستا د وجود دا ستا د ترقې د پر حجاب دی خیال کړه دا دیوال دی ورپسې رب المشرق والمغرب الله تعالی رب د مشرق او د مغرب دی یعنی د څو د کائنات د مشرق او د مغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا الله تعالی د ځان د پر کارساز وګڼه واصبر علی ما یقولون صبر کوا پاغه خبرو باندې چې دا مشرکان وایي وهجرهم هجرا جمیلا پرې دا مشرکان په پرې خودلو خیسته و سره تا تعالی د جهاد حکم نشته وذرنی والمکذبین پرې دا مال را د مکذبین لرا ول النعمت چې خواندان د خوشحالي دي خواندان د سدي د مزودي مهلهم قليلا ذلمه المهلت ورکا لګه زمانہ تا تعالی د جهاد حکم نشته ان لدینا انکالم و جهنم زمون سره سدي زنجیرونه دي او جهنم دي خیال کړه انکال فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها نکال ستویل شي عذاب عبرت وطعاما زمون سره طعام دي ذا غصوة تریخه وعذابا الیما یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهیلا باغورت باندې چې زلزلہ به کی دا غرونه د ازمکه باندې به زلزلہ راشي والجبال فغرون باندې وكانت الجبال شبه دا غرونه كثيبا مهیلا اغشګي بيدلې شوی دا بداشي دا غرونه بس شي دا به زره شي ان ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم مونږ تاسو تمایو عظیم الشان رسول را لګره دي چې هغه گواہی کوونکې دي پتا سو باندې کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول څنګه چې مونږ عظیم الشان رسول فرعون ته را لګره فاخذنا اخذا وبيلا مونږ دا فرعون ونیسو په اخذ سره په اخذ شدید سره وبیل وبیل چې کوم دینو دا عظیم ته ویل شي ستا عظیم فكيف تتقون سرنګ پتا سو بچي د عذاب د الله تعالی نه ان کفرتم کتا سو کفر وکړو څنګه به بچي یوم پاورت باندې یجعل الولدان چوب ګرځي دا معشومان شیبن بوډاګان دغه ورځ کې به معشومان بوډاګان شي السماء منفطر به اسمان به وشليږي په دې باندې په دغه ورځ باندې به اسمان وشلي کان وعده مفعولا ان هذه تذکرہ بشک دا قران پاک نصیحت ته فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا ان ربك يعلم انك تقوم الله تعالی دې چې ته د شپې پاسه ادنا من ثلثي الليل کم د دوه حصو د شپې نه کم د دوه حصو د شپې ونسبو یا پنیمه د شپنیمه شپه کې نیمه شپه الله ته ودرېږي وثلثو یا درېمه حصے د شپې ته وطائفه من الذين ايودل داغ خلقو معك چې ملګری شادي چې هغه څوک دي اصحاب کرام والله يقدر الليل والنهار الله اندازه کوي شپې او ورځ لرا کله شپه سی واشي کله ورځ علم الله تعالی دې الله تاسو چې تاسو شمار نشي کولای دغه حساب خیال کړه الله تعالی دې چې تاسو د دې شپې ټول اوقات دا په تهجد کې پابند کولای نشي پتاب علیکم نالا توبه رجوع د رحمت وکړه پتا سو باندې فقرؤ ولې تاسو ما تيسر من القران هغه چې آسان وي تاسو ته د قران پاک د نیمه شپې یا د درې مه حصے د شپې پابندي در باندې نشته خو چې څومره د آسان
کدو رکعات تهجد دی وګړو حدیثو کې راځي کنه چې لاس آیات دی ولوستلو نو ته په ذاکرینو کې شمار او کچری سل آیاتونه دی ولوستلو نته ته چې کم دینه په موقن پیرینو کې حساب پس کې په موقن پیرینو فقروا الولتا ثم تيسر من القران علما الله تعلم دے ان سيكون منكم مرضى چوي په پتاو چې بعض مریضان واخرون او نور کسان به یضربون فل چې سفر بکی پس مکه کې مریضان به تهجد باندې شي کوله مسافران به نه بشي کوله یبتغون اغه مسافران چې غواړي من فضل الله فضل د الله تعالی تجارتون لرواني واخرون انور درې قسمه خلق به یقاتلون چې جهاد بکی فی سبیل الله په لار د الله تعالی دا درې والا معذور دا مریضان معذور دا مسافران معذور او څوک دا مجاهدین معذور فقرأوا الولي ما تيسر منه کم چا آسان وی د دینه هغه مقدار ولې چې څومره آسان واقیم الصلاة واتوا الزکاة واقرضوا الله قرضا حسنا زکات ورکړه زکات لا فرض نه دی مراد د دې نسې صدقات آیا اجمالی زکات دی تفصیل په مدني ژوندۍ کې شوی دی وما تقدموا لانفسکم هغه مال چې تاسو وړاندې ولېږئ د پاره د نفسونو خپلو من خیر سنیک اعمال تجدوه عند الله تاسو بیا مې بدلی دا غي پنځ د الله هو خیرن تاسو بیا مې دا اعمال لرا چې دا ډېر بهتري واعظم اجر او لوی اجر والبي واستغفر الله تعالی نه بخشش وړي ان الله غفور رحیم دا سورتونه دواړه دا توامین دي خیال کړل یو بل پسې نازل شوی خو د علما او مفسرینو دا اختلاف ته چې آیا کم یو مخکې د بعض په نسبت باندې سورته مزمل مخکې نازل شوی د بعض مفسرینو په نسبت باندې سورته مدثر مخکې نازل شوی او د دواړه په یو واقعه کې دواړه نازل شوی او واقعا دا چې د الله حبيب ډېر پریشان او چې وحي منقطع شي او د الله حبيب په دې اراده کې په دې انتظار کې به چې په وحي بشورو شي خیال کړه نو دغه خو شان نزول دی چې د سورته اقرا آیاتونه نازل شيو او بیا انقطاع د وحي نو الله جل شانو فرمایي یا ایها المدثر اے هغه پیغمبره المدثر چې تپسرون کې د صادره یو دشار دی یو شعار دی ښا کوم صادر چې هغه د بدن سره لګیدلې هغه ته شعار او کوم صادر چې د بدن نسای چې د بدن نه لري هغه ته دشار خیال کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام با اکثر صادر چې کوم نه پسرا نو الله فرمایي اے مدثرا قم پاسا فانذر او يروا دي امت لرا د سند عذابنا وربک فکبر اد خپل رب لوی بیان کا درب لوی بیان وثيابک فطهر د جامو تطهیر کوا جامع پاک ساته ورج فاجر گندگی پرې دوا مراد د گندګۍ نه څه شه دي هغه شرک او کفر دی ولا تمنن احسان مکوا تستكثر چې اراده د تکثیر دی د چا سره احسان په دې شکل مکوا چې مال دې په ډیر شي مال دې په څه شي ډیر شي خیال کړه د نبی علیه الصلاۃ والسلام عطویه هغه بد دې د پاره نه وا چې د مال ډیر شي خیال کړه د امت لپاره جایز ده چې مال د دې لپاره ورکړي چې مال ډیر شي دا ریواجی کارونه چې خلک کوي یو بل ورکړي د دې لپاره چې زما مال پیسې شي ډیر شي نو دا جایز دي خیال کړه د پیغمبر لپاره دا اراده جایز نه د پیغمبر عطویات هغه ټول صدقات او ټول صدقات د الله د رضا مطابق ولی ربک فاصبر د خپل رب لپاره صبر کوا آیات کریمه کې ولا
وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله دغه نه د رواج ثبوت راځي چې رواج جایز دی خیال کړه چې د څه د پاره د دنیا د مال د ډیرېدلو د پاره ها لکه د عام خلق یو بل سره عطیات ورکي دغه د څه د پاره د رواج په شکل ولربک فاصبر فاذا نقر في الناقور کله چې وکي وشي په شپېلې کې فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير دغه ورځ به ډېره سختي په کافرانو باندې ها او ارچ مؤمنان دي وهم من فزع يومئذ امنون او مؤمنانو باندې به سختي نه وي د ورځې د څه د شپېلې ذرني فريدا ومالرا ومن خلقت وحيدا او هغه چاله را چې ما پیدا کړی دی ها دا یو مشرک داغه مذمت الله تعالی کوي خیال کړه هغه مشرک څوک هغه ولید ابن مغیره دا د مکه معظمه یو لوی چې کوم نه سردار او دا مالدارو خیال کړه حدیث کې راځي چې د په یو موقع کې مسلمان شو کلمه ویله نو ابو جهل ته نه خبر شو ابو جهل دې چې کوم دینو ها را وغوښتو وی ته خبر شه ما چې تا کلمه ویلې ده وی او ها وی دا دې ولې دا کلمه ویلې ده ته زما خیال چې ها دا چې خوار او دا چې ذلیل شولې ها چې اوس چې کوم دینو ته پیغمبر علی السلام او دا د ابن ابي قحافه چې کوم دینو وظیفو ته کې ناستلې ها معلومیږي دا چې دا غینه سغختل غواړي ها دې په تکبر کې راغی و دا ولید ابن مغیره ابو جهل ته وی تا ته پته نشته د خوار زویا دما خو دومره مال دی چې طایف سره رسیدلې ها زبسو کومه د مال د پاره به مسلمانېګما چې ما د حضرت نبی علی السلام د ابو قحافه په جولای کې ځان ارتاو کما او خو البته دوره خبره کومه چې دا تاسو چې دا کوم شرک کوي په دې وجه باندې چې دا پیغمبر چې کوم نه دی ساحر دی نتیجه په ایمان وایا دا پیغمبر رشا ساحر دی نه هغه وته وی دی ابو جهل وینا ساحر خو نه دی وی خنو تا چې وای چې دا مجنون دی په ایمان دی وای دی مجنون دی دی لیوانه دی وینا مجنون خو نه دی وی خنو چې ته وای چې دی شاعر دی په ایمان دی وای چې دی شاعر دی د شعر چې کوم نه په طریقه پوریږي وینا شاعر خو نه دی وی خنو دغه دا نور څه شي دی کاهن دی چې دغه کې څه منترونه او چې کوم نه دمونه چي په دغه باندې کهانت پخې وینا کاهن خوم نه دی وی نور به تاسو وای کو شپه هانو ابو جهل ورته وای چې خانو چې دا ټول نشو نور څه دی کو شپه ویره داسې به وای ما چې په سوچ کې لاړ شو او دغه وخت دی وی مشرک شو بیا کلمه د کفر ویله زبا دور وای ما چې دی یو دغه دا چې ساحر دی چې هغه سحر د ځان نه پخپله جوړه خیال کړه نو دا الله تعالی دغه چې کم دینو دغه ولید ابن مغیره داغه مذمت او په ضمن کې ټول رااله او ته په ځان ته پخپله وحید ابن الوحید وي سبب وي وحید ابن الوحید به ځان ته وي دغه د پلاروم چې ته یګانه پیدا شو او دیم چې کم دینه یګانه پیدا شو ولی موري سوا موري چې کم دینو دغه وا دا پلار سو پلار شاندو پلار شاندو نو نور بچی نه کېدل خیال کړه د بزان ته پخپله د ډېر تکبر نه وحید من الوحید نه الله فرمایي پرې دا مال را او هغه کافر لرا چې ما یوازې پیدا کړی دی وجعلت له مالا ممدودا ما ګرځولې د لپاره مال کثیر لوی وګت مال دغه د دې د ازمکه د مکه معظمه طائف ته رسیدلې و بنینا شهودا او ځامن چې کوم دین څو حاضر خیال کړه شهود شهود جمع د صد د شاهد او د ځامنونه کې دې شي چې هغه وسی مراد شي وما حت له تمهیدا او ما
تیار کړو ته د پاره سامان په تیارولو سره بلا دولت ته تیار شو سمیت مو بیا د تمساتی ان عزیز چې ته به سیوا کم د تمساتی چې دا نعمت ته به سیوا کم کلا دا سندا انه کان لآیاتنا عنیدا د آیاتونو مخالف دي سأرهقه صعودا زرد چې ته به وخی جوم هغه غرتا صعود یو غر دی ها چې په او یا زره کال کې دغه ویخته د جهنم شیر شي هغه ته صعود ویل شي انه فکر د سوچ کو په مخ کې د فرعون وقدر واندازه جوړ کړه فقتل د هلاک شي کې فقدر څنګه اندازه جوړ کړه ثم قتل بیا د قتل شي کې فقدر څنګه اندازه جوړ کړه یعنی د ځان نه پرځي خبره جوړ کړه ثم نظر بیا سوچ کو ثم عبس سوچ کو ثم عبس بیا مخ تریو کو وبصر او نهایت تریو کو نهایت تریو یو عبس ته یو بصر ده یو کلح ده اورکا عبس ته وای چې دا مخ تریو غونډه کې شي او بصر ته وای بصر دې ته وای چې د خولې د اکر وران شي دا شونډې ورانې کی دغه ته بصر وای بصر اورکا نه د ډېر خفګان ته وجنه دا شونډې سکی ورانې یو کلح ده وهم فيها کالهون چې دا مخې تور شي د ډېرې بدمخۍ د وجنه دې ته کلح قطب دا او عبس یو شي ثم ادبر بیا پشاروان شو واستكبر بیا تکبر کو په مخ کې د چا د ابو جهل فقال نو ویل ان هذا نددا قول د پیغمبر علی السلام الا سحر یوسر مگر دا چې سحر دی چې نقل کیږي ان هذا نددا قران پاک الا قول البشر مگر قول د انسان سأسلی سقر زرد چې د داخل کوم دلاره سقر د جهنم یو حصہ ده وما ادراک ما سقر څه شي ته خبر کړي چې دا څه شي دی ته چا خبر کړي لا تبقي دا بس شي ژوندې نه پریدي ولا تذر او نه به ترکي نه به باقی پریدي او نه به چې کم دینو نه به پریدي لوات للبشر دا هغه جهنم دی چې د اخکارا کون کې د انسانانو لرا دا انسانان به پکې ویخلزي او سر لبرازي علیها 19 پدې باندې نولس فرشتي دي وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه ندی ګرځولې مون خاوندان د ور مگر فرشتي په جهنم کې دن نوي د دې لپاره سوځیدل نشته ده وما جعلنا عدتهم ندی ګرځولې مون شمار د دې الا فتنه للذین کفروا مگر امتحان د پاره د کافرانو به وی کنه بيدانولس فرشتي دي د دې هغه یو ویاله کلاس پته نه چکم نه زونی سما دا پاکي نه ته نه تاسو ونی نه فرشتي په جهنم مقرر دي ليستيقن الذين چې په دې باندې یقین وکي هغه خلقوت الكتاب جاغل کتاب ور کړی شوی دی ويزداد الذين امنوا ایمانا او سیوا کی هغه کسان چې ایمان راوړي دي ایمان لرا ولا يرتاب الذين شکمن بنشي هغه کسان اوتل کتاب والمؤمنون چاغي ته کتاب ور کړی شوی دی او ایمان والا اوتل کتاب والا په ایمان راوړي او دا مسلمانان په راوړي وليقول الذين في قلوبهم مرض چې اوای هغه کسان چې په زړونو دغه کې مرض د منافقۍ دي ول کافرون او دارنګي کافران ما زاراد الله بهذا مسله سیراده کړی د الله تعالی په دې سره د مثال اخر د نولسو د تعداد ته ضرورت كذلك يذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو عالم نه دی په لخرو د الله باندې مگر یو الله وما هي الا ذکر للبشر نه دی دا شمار مگر نصیحت لپاره د انسانان یا نه دی دا قران پاک مگر نصیحت لپاره د انسانان کلا زما د قسمی کلا دا شنه دا کلا حرف څه دی حرف ردع دی یعنی ليس الامر كذلك خبره دا شنه ده چې یا کلا په معنا د حق سره دی دا کلا اسمی دی حرفی دی که په معنا د که په معنا د حق سره شنه بیا اسمی دی معنا دا چې سو ویلو دا حق دی او کدا رد د ما قبل شي
نو دا بیا کله حرفی دی په معنا د ردع سره دی والقمر قسم دی زما په قمر باندې واللیل او په شپې باندې ایجاد بر کله چې په شالاړ شي کله چې د شپه په اخر وخت کې شي وصبح ذاس پر او په سبا مې دی قسمی کله چې روخانه شي انها لاحد الكبر بشکا بشکا دا سقر چې دی دا یو د لوی عذابونو نه دی دا سقر دا د عذابونو نه یو لوی عذاب نذیر للبشر يرون کې د انسانانو لرا کم انسانان چې مؤمنان لمن شاء منکم دا غچا د پر يرون کې دی چې وګوري تاسو نه ان يتقدم چې د نیک اعمالو کې هغه چاله يرون کې دی چې اعمال صالحه وړاندې کی او يتأخر یا ورستو کی وړاندې کول دا چې په خپل یو يتأخر دا چې صالحات باقیات ددن پاتې شي خیال کړه صالحات باقیات نه پاتې شي معنی د نیکی وصیتو کی د نیکو اعمالو وصیتو کی دا غیا تاخر ده چې په خپل وو کی دا یا تقدم یا د یا تقدم نه مراد تقدم د اعمال خیر ته او یتاخر دا تاخر د اعمال خیر رستو کول د اعمال خیر هو شي نه معنی دا شول چې ان يتقدم الى الاعمال الخير او يتاخر عن الاعمال الخير كل نفس بما كسبت رهينه هر یو نفس به اعمال خپل باندې هغه سړي محبوس هر انسان په خپل اعمالو کې محبوس دی الا اصحاب اليمين مگر خاوندان د خلاص خیال کړه دا الا په معنا د په معنا د لکن سره دی دته الا استثنائی منقطع غوي ښا مگر اصحاب د یمین چې دی په جنات یتسالون دی په جنتونو کې وي یتسالون تفوسون بقي عن المجرمين د مجرمانو نه دا نیکان خلق به د مجرمانو نه تفوس کوي ما سلککم فی سقر سشتا سورا وصلی دی سقر ته قالوا دا کافران بوای لم نکن من المصلين مونږ نکولو ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين دا آیاتونه دلیل دی د شافعی رحمت الله علیه شافعی رحمت الله علیه وی چې انسان یوازې په ایمان مکلف نه دی په اعمال باندې مسله مکلف دی دا آیاتونه په دلیل پیش کړي خیال کړه زموږ د امام سے په مقابله کې امام سے ورتوي لم نکن من المصلين د مصلين مراد معتقد د صلات دی څه دی مونږه معتقد د صلات نو ولم نکن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين همون داخلي دلو سره د داخلي دون کنا چې کم کر خلق په کفر کې داخلي دلو مونږ پکې داخلي دلو وكنا نو کذب بيوم الدين مونږ انکار کولو د ورځې د قیامت نه حتى اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين ونرسول دي شفاعت تشا د شفاعت کوم او نه پدې تور نکړه سفارش کوم فما لهم عن التذكر معرضين سشوي دي مشرکان لرا چې د نصيحت نه مخ ګرځي کانهم حمر مستنفرا وای کې دا مشرکین سړي دا غخره دي مستنفرتون چې نفرت کوونکي فرت من قصوره اغخره چې و تختی د زمرینا اغخره چې و تختی د زمرینا قصوره ستویل شي زمری ته ویل شي بل يريد كل امرئ منهم بلکې غواړي هر یو انسان د دینه ایو تاسو په منشره چې د تور کړی شي هغه صحیفه سو هر یو دا غواړي چې ماته دې صحیفه راکړل شي خیال کړه یعنی الب مونږ ایمان راوړو چې کولاو صحیفه د اسمان نراش کله دا سینه دا بل لا يخافون الاخره دینه یریږي د اخرت نه خیال کړه کله یا هر پیدا ده چې د دې دا مطالبه سره دا باطل ده دا هر پیدا ده یا کله په معنا د حق سره ده د ورستو سره بیا تعلق ساتي چې حق ده چې د اخرت یره نه ساتي کلا انه تذکرہ فمن شاء ذکر وما یذکرون الا ان یشاء الله نصیحت نه قبلې خیال کړه کنا وما یذکرون دوی نصیحت نه قبلې مگر هغه یشاء الله چې د الله په مشیت کې راشي
واهل التقوى دغه الله مالک د تقوا دی، واهل المغفره مغفره او مالک د مغفرت دی.